د نفس د تقاضو خلاف به اوس چل شروع کی چې دا خوراک بلک کم کی قلت الطعام. بیا دا ده چې پخوا خو به دغه مجاهدې ډېرې زیاتې وي د خوراک د کمولو، دا فقر فاقې او دا لوږې تېرول، د هغې چلې به ایستی کېدې. لیکن بزرګان اوس وایي چې انسانان اصل کمزوري شو او چې ټاکیانې ته جوړې شوې او قوا ټول مزمحل دي، انسانان ټول تقریبا هغه کمزوري دي. نو که مونږ دغه پابندي کېږو چې یاره یو وخت یې خوره او یاره یا بیخي مه خوره بل څه شی خوره لږ لږ، نو په دې باندې به بیا د دغه شته عبادت نه هم پاتې شي. نو د دې وجې نه وایي بیخي خوراک پرېښودل دا نه دي پکار، او یا یو وخت خوړل او یو وخت نه خوړل دا نه دي پکار. صرف دومره پکار ده چې ته د معمول مطابق چې کم از کم 2 وخته خوراک د جنت په ذکر بابره کې هم راغلی دی چې جنتیان به 2 وخته خوراک کوي، ساره ماښام د غرمینو د ماښام. نو په دغه کې قدر لږ تصرف داسې وکړه، لږ تصرف پکې وکړه، بس داسې مه کوه چې یو وخت ډوډۍ پرېږدې، یا داسې مه کوه چې بیخي نه خورې، یا داسې مه کوه چې بیخي کمه خورې، نه صرف دومره وکړه چې د ډوډۍ په دې خوراک وخت کې یو داسې وخت راځي چې سړی په دې تردد کې شي چې نور وخورم او که نه. نو وایي چې کله دا تردد پیدا شو، اصل کې د عقل او د نفس جګړه جوړه شي په دا وخت کې. نفس نیچرل طبیعت فطرت خدا حیواني دی، اب دې باندې باعث وي چې خوراک نه ورورته بسې. نو دغه وخت کې اوس عقل د ده سره په جګړه شي. عقل ورته وایي چې خرابی دی، معده دې خرابی، پرخوري ډېر لوی مرض دی، ډېر خوراک کول. نو عقل ورسره په جګړه. نو کله چې دا د عقل او د نفس دا تردد پیدا شو، دا کشمکش پیدا شو، دا جګړه پیدا شوله، بس تیسته بس کوه، د عقل په تقاضا باندې عمل وکړه، نو نفس دغه کېږي، دا دباویږي. او دا آسان کار دی. ځینې خلک د وزن د کمولو لپاره دا تجربه شروع کی، یاره یو وخت خورم او نه خورم، بل وخت نه خورم. او څوک منډې وایي کله د گاډو سره، تاسو چېرته کتلي که نه، به کوم ځای راتلو د گاډو سره کسانو منډې والې جنازې له په رښتیا د شپې، نو د 2 کسانو د ګاډي سره منډه واله. دا دوی ورته ډایټینګ وایي، وزن کمول. هلکه اول دی چې څه موندل هغه دې ورارتله، خېټه دې ځای ته ورسوله او پانډونه دې لاس نه تاویږي، څټ نه دې نه تاویږي. او اوس چې کوم دی نو بیرته دې شروع وکړه چې بیرته کمې. نو دغه لپاره دا ښځې خو اکثر ګولۍ خوري او بعضې پکې داسې ګولۍ به بیخي شي چې استیزې ته ورسوي، استیزې ته ورسوي. د شرګړ کې خاتون وه، نو هغه دغه ډایټینګ داسې حد ته رسولې وه چې بیا پرې لکونه روپۍ ولګېدلې پېښور کې. هغوی ورته وایي دا هېڅ مرض نه دی، دا ته ډایټینګ ډېر زور ورکړی و، ځان دې خواراو. نو اوس به قبر ته به رسولې وې، خو د ښه ده اوس به خدای خیر کړي بېرته. نو دغه چې کوم دی المعدة بیت الادوا وات کل بدن ما عودته، چې بدن دې په څه عادت کې بیا ورکوه، خو صرف د نفس د تقاضو خلاف پکې دومره قدرې وکړه چې کله د لا تقاضا وه نو بس کوه، او چې کله دغه تردد پیدا شو د عقل او د نفس جګړه شروع شوه، بس بیا د عقل په تقاضا باندې عمل کوه. پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم له چرته کافرو یو ډاکټر را لېږلی و، نو هغه ډېره موده تېره کړه، بیا درخواست وکړو چې زه ځم واپس. ولې یاره صاحب تر اوسه پورې خو ما دومره موده وشوله او هېڅوک مریض نه راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې داسې چل دی چې زمونږ د دې خلکو یو عادت دی، هغه عادت دا دی
چې څو پورې ښه نه وږي شوي نو نه خوري او چې کله خوراک ته کینی نو چې لا ښه نه مړ شوی نو استبس کی هغه حکیم ویل چې یقینا چې ستاسو د خلکو ته د طبيب ضرورت نشته نه دنه جوړ کیږي چې په دغه طریقه باندې عمل کوي نو دا حدیث د مخ کې نه ویلي دي او زمون بزرګانو بیا دا طریقه خودلې ده چې بیخي هغه چل نشي کولای تهجد تر پاسا جو اس ډایټینګ ته ضرورت نشته په خوراک کې لږ غونې د قشانه لږ معمولی غونې کمه کوا چې لاسه اشتها یو استبس کې نو اس ډایټینګ ته به ضرورت نشته وزن بم کمیږي او د الله د پاره کوا د الله د پاره نو ثواب هم درته ملاويږي خو چې تور سره خبر شي چې یاره سبا وعده دی یا بل سبا وعده دی او د نن نو ته ګېړه په وبو کې کېدی او ځنې ځان سره په ډبي کې ماجونه مویسي چې چاغه ورته وخور چې ډېره وخوړلی شم ډېره وخورم ډېره موږ یو پروګرام ته تللي وو د یو ډاکټر واده و نو هغه پروګرام ټول د ولاړې و د ولاړې ډي سي صاحب هم راغلی و نو څه چل به کوو چې په پلیټ کې به د یو څیز او د بل نه څه راوارتل او بیا به داسې ګرځېدل د میز نه چاپېره او خوراک به کول نوڼې به کول او د یو بس ګپ لګاو ما وې چې وګوره دغه ډي سي یو څو ورځې مخکې په دغه کې سیروزه کې متلی و او دا لوی خلک ورسه وتی و دا لوی د منډه د وزیر صاحب پلار مو ساتلی و او داسې لوی خلک دا ورسه تلي وو نو ما یې ګوره یقیني خبره ده چې الناس علی دین ملوکهم خلک د خپلو بادشاهانو په طریقه باندې چې ډي سي صاحب پسې روزه کې لاړو څومره لوی خلک ورسره وواته څومره مالداره خلک ورسره ووتل خو چې ډي سي صاحب په خپله د میز نه تاویږي په ولاړې خوراک کوي او په ګرځېدو یې کوي نو بس خلک به دا تاسو سره مخلي چېرې دا پیشن دی اوس نو موږ په یو رمضان کې اسلام آباد ته ورغلو وزیر صاحب خواله نو هغه ویره رالو او د چای لوښي ته ویوړل 10 بجې وې لسو کې 11 بجې وې د چای لوښي ته ویوړل نو وزیر صاحب موږ ته وایي چې زما پی غواړم زما بوزا وا زما پی غواړم زما بوزا وا نو ما سي فکر وکړ چې وزیر صاحب ستار وجه خو دې پتن درشي خو در باندې ډول نیويږي خدا څومره ستانه لاندې عمله چې دا ټول به روزه خوري ولی دغه چې وزیر صاحب روزه خوري نو بهر حال دا خېټه پرستار چي وي دا د ګېډې نه مجبور خلک دا عباد البطن دی بیا د ګېډې نه دغه مجبور چې حق روزه خوري نو یو نسخه دغه مجاهده هغه دا چې خوراک لږ کم کا ګرچه خدا گفتو کلو وشربو خو لیکن گفتست کلو تا ګلو الله خو دې ویلي دي چې خوري او سکي خود سے نو نه دی ویلي چې د مړی پورې ځان لګوي د مړی پورې د سینې ویلي اځه کسان ناسو په دې جګړه و چې خمور څه ته وایي نو یو پکې وایي چې یاره خمور دې ته وایي چې پرنجه وږي او د سپېمونه دومره پټي ودانګي د ورجو یا د ډوړی چې مخې ته لنګ چرګه ګرځي او تل چرګوړي ورپسې او دا ټول په ماړی شي دا سم موړي یار یا بل پر راوځي دا موړه تا ته موړه ډو پیژنې نو څنګه ویل موړ خموړ دی ته وای چې په دې ګډه باندې پرسپنه سپګي او ته په انو کې دی چې ټاپو کې او وچوي یا غدرین پر راوځي تاسو خموړه ډو پیژنې نه خو دا ورکه دغه نجات موړي ویلاو کنه خمو کم یو ته وای وی خموړ دی ته وای چې په سات باندې ولقار ورزي
چې ته ورته صد کوې چې دا شی وخوره دا هغه سم جګړه راسه کوي دومره موړ شوی جګړه راسه کوي نو چې ځان دومره ته موړ کې نو کفور معده باش از حکمته د چا چې معده دومره ډکه هغه به د علم او د هوښیارتیا نه بیا تش خبره پوهېږي بیا عبادت هم نشي کولی بیا سبق هم نشي زوتولی امام شافعي رحمت الله علیه 14 کاله د ماخوستن نه د اوبو ګیلاس نه وڅښلی 14 کاله دا ولې وې دا دې کې رطوبت ته همداسې خوب بیا ډېر ورولي هو نو بهرحال یو مجاهده دا ده چې دا خوراک لږ کم کا